السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او برابر یاستئ. صوبه پنجاب په علاقه روات کې دا هغه تاریخي قلعه ده کوم نه کې چې به مخکنۍ زمانه کې غټ غټ باچاهان اوسېدل او په دې قلعه کې به د قافلو والا هم د شپې دپاره پاتې کېدل. او په دې قلعه روات کې به سرکاري افسران هم پاتې کېدل، یعنی هغه خلک به پکې پاتې کېدل چې هغه به د سرکار افسرانو یعنی نوکران به. او تاریخ لیکلی دی چې دا قلعه په 15مه صدۍ کې سازه شوې وه. او په دې قلعه کې بعد سلطان محمود غزنوي زوی مسعود هم په کال 1041 کې پاتې کېدو. اوس هم په دې قلعه کې څه قبرونه شته او دا قلعه د روات د بازار اخیری سر ته ده. او اوس په دې کې جماعت یعنی مسجد هم شته چې پکې خلک لمونځونه کوي. خو نن سبا د حکومتونو د غفلت د وجې نه د دې حالات ډیر زیات خراب شوي دي. تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ چې د دې حالات ډیر زیات خراب دي او ځای په ځای د دې دیوالونه هم راغورځېدلي دي. خو اوس د دې دپاره حکومت روپۍ منظور کړي، یعنی فنډ یې منظور کړی دی او دا ریکنسټرکشن دوباره به د دې کېږي. یعنی په دې کې چې کم ځایونه خراب دي، کم دیوالونه خراب شوي دي، هغه به دوباره جوړولی شي. ولې چې دا ډیره تاریخي قلعه ده او دا د یو ملک په تاریخ کې ډیر زیات اهمیت لري. ګرانو مینوالو، دغه نننۍ ویډیو وه چې تاسو وکتله. د نورو معلوماتو دپاره ضرور زما یوټیوب چینل لایک، شیر او سبسکرایب کړئ.